زمونږ د معاشره کې دوه قسمه خلک دي، یو عام کافران دي او یو قادیانان دي. د دې په منځ کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. یو سړی هندو دی او ما سره په دې ځای کې اوسېږي، زه به ورته د اسلام دعوت ورکومه، خو نور زما هغه سره څه نشته، بس د هغه عقیده ده چې په کوم طرف یې لري په ما باندې حق د دعوت دی. عیسائی اوسېږي، هغه وایي زه عیسائی یم. خو قادیانیت او قادیانان دا یو داسې زهر دی چې دا تا ته داسې نه وایي چې زه کافر یم، تا ته وایي زه مسلمان یم. هلکه زه ستا جومات کې ستا په شان 5 وخته مونځ کوم، ستا امام پسې م کوم، زم پټکې وهم، زم جومات ته درځم، زم روژه نیسمه، دا ټولې خبرې کومه. پیغمبر علیه السلام منی او هغه منم، په نبی علیه السلام به درود شریف هم اولولي، خو شاته د هغې یو ګنده عقیده وي چې هغې نبی علیه السلام اخري پیغمبر نه مني، او د هغه نه وروسته غلام احمد قادیاني هغه یو بل پیغمبر مني. او دا یو عجیبه سازش و. دا سړی په ابتدا کې د وی زه محدث یم، د حدیثو بیانونکی یم، د حدیثو تشریح کوم خلکو ته، نو خلک ورسره ملګري شو. زمونږ خو کمزوري دا ده چې یو سړی لږ وایرل شو، روچت شو، نو مونږ ټول خلک بیا هلکه دا پلانې خبره مغه کړې ده، یاره خو تکړه سړی دی که نه. ګورې په هر قسمه جامه کې تا ته به د اسلام مخالفین روچتیږي او ته به خبر هم نه او ستا جرړې به وخي. د علاقې د زمانې علماو سره رابطه او ناسته او خصوصا د عقیدې په اعتبار سره دا ډېره ضروري ده. او بیا د نت دور دی، د سوشل میډیا دور دی، هر قسمه خلک به تاسو ته مخې ته راځي او خپل عقاید به بیاني، تا ته به یو هم ښه ښکاره شي، غوړې غوړې خبرې به درته کوي، خوږې خوږې او پستې پستې خبرې به کوي. لہذا په دې کې احتیاط پکار دی. بیا وی زه مجدد یم، یو نوی دا دین چې دی دا زه لږ نوی کومه تاسو ته، نو هغې پسې هم ډېر خلک یې ملګري شو چې پوه شو چې یاره زه خو لږ د خلکو کې مقبول شوم، څه کسان مې ملګري شو. د هغې نه وروسته بیا وی زه امام مهدي یم. بیا چې ورسره خلک ملګري شو، بیا وی مسیح موعود یم، هغه عیسی علیه السلام چې ستاسو عقیده ده چې هغه به راځي، هغه زه راغلی یم که نه. او بیا په قلار قلار چې د هغې نه اوچت شو، وایي زه پیغمبر یم. نو چې چا پې اعتراض وکړه، وایي نه اصلي پیغمبر خو نه یم، زویلي پیغمبر یم. دا ټولې هغه خبرې دي، دا تاسو ذهن کې ساتئ، اگر چې لږې مشکلې دي خو ضروري خبرې دي. زویلي ویلی شي، زویل سوري ته وایي. زه د نبی علیه السلام زه پیغمبر نه یم، خو د پیغمبر سور یم. دا خلکه چې څه داسې عقیده لري، دی ته احمدیم ویلی شي، مرزاییم ورته ویلی شي او قادیانیم ورته ویلی شي. په هر اعتبار که دی ځان ښکاره کوي، د دې نه ځان ساتل پکار دي. په دې څو خبرو د هغې نه ځان کلیر کول پکار دي. د نبوت د دعوې مقصد څو دوه مقاصد. هغه وخت کې کم وخت کې چې د نبوت دعوه کوله، مسلمانانو د انګریز خلاف یو فیصله کن جهاد شروع کړی. نو دی راپاسېد، وی زه پیغمبر یم، یو قسم اسلام به بیانو خلکو ته. ویل زه پیغمبر یم، دوه خبرې یاد وی ساتئ، هغه به وي یو دا چې د انګریز وفادار اوسېږئ. څوک چې د انګریز وفادار نی، د الله او د هغه د پیغمبر هم وفادار نشي کېدی. دا د هغه یوه خبره وه. او دویمه خبره ویل مونځ هم کوئ، روژه هم نیسئ، حج هم کوئ. دا ټول احکامات په خپل ځای دي، خو ما ته وحی شوې ده چې جهاد دا ختم شو، بس اوس به جهاد نه کوئ. مسلمانانو هغه وخت کې د انګریز خلاف فیصله کن جهاد کو لګیا وو. نو دی د هغه خبرې د تنبولو دپاره رامخکې کړی شو او نورې دیني خبرې کولې، اگر چې ګډې وډې وې هغه هم، خو دا دوی پکې د هغې د غرض دپاره کولې چې یاره د هغې نه د خلکه وتنبې و هغې پرېږدي. او دا یو عجیبه سازش او یو عجیبه فتنه ده چې تر اوسه پورې جاري او ډېره عامه ده. تا ته به ستا په دې خو شا کې هم داسې خلکه میلو شي. دا ډېر زیات خطرناک خلک دي. مختصر دغه یو څو خبرې مې تاسو ته عرض کړې. کوشش دا وکړئ دا خبرې ذهن کې واچوئ. داسې یو سړی مخې له درله راځي، ستاسو شک پیدا کیږي، بالکل ته ځان لرې ساتئ. هغه خلکو ته ورنږدې کېږئ په مختلفو طریقو زمونږ او ستاسو کورونو ته او دغه معاشرې ته ځان راننباسي.